وما شوفان لا مرني وده خوشحالي ده وسترګو نه اوښکې روانې یو عجیبه انداز دی او دی وایي په ډېر جوش باندې اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله او يشهد ان محمدا رسول الله نو محمد نوم نه مخکې لاندې را پرېوت لکه د کب وتړپېده کله رسول الله مبارک وفات شو نو بس حضرت ابوبکر لراغی ورته کېناسته وی ابوبکر ما ته اجازت راکا زه جهاد ته ځم ما د رسول الله مبارک نو اورېدلی دي چې د کافرو سره جهاد نه بهترین عمل بل نشته ما له اجازت راکا ابوبکر وی بلال اړه مې ولې چوې یو خو مې وچوت چې رسول الله مبارک لاړ چې ته بانګ وې نو ما به د رسول الله مبارک غمینه به ماتېږي هغه وخت به را یادېږي یو خوا مې وچود په خپل محبوب باندې او په خپل دوست سره نه لار نو ته مې بیا لوړه چې دی ورته څه وایي وی ابوبکر خدای له دې غشتم که ځان له دې غشتم نو بس بیا به تا نه نه خوځم در سره به ما او که خدای له دې غشتم ما پرېږده چې د الله د دین دپاره د کافرو سره جهاد وکړه نو بعضې علما خو اجازت یې وله ورکړه چې ځه راجح قول هم دغه دی نو شام ته لاړ او بعضې وایي چې نه منې که چې نه به ځې نو د حضرت ابوبکر نه پس حضرت عمر له لاړه حضرت عمر ته ویه وی عمر ما ته اجازت راکړه جهاد له وی ما د حضور پاک نه اورېدلي دي چې د الله په لار کې د کافرو مقابله کې جنګېدل دې نه بهتر عمل نشته وی عمره یو خوا مې په رسول الله پتلو ملا ماته شوه بل خوا د ابوبکر په مرګ مې ملا ماته شوه نو ته م رانه ځې چې ته بانګ وې خو ما ته د حضور پاک زمانه را یادېږي ابوبکر ته م وی رضی الله عنه ته عمر تم وی ابوبکر عمره قسم دې که بانګ خوند راکوي ماله بانګ خوند نه راکوي زه چې به بانګ به مې وې نو په یو سترګه به قبلې ته کتل په بله سترګه به مې د رسول الله مبارک هغه خشته او نیازبین او چمکدار مخ ته کتل ماله بانګ خوند نه راکوي به هر کیف اجازت یې ترې واخېسته او شام ته لاړ دمشق ته لاړ او بیا یو عجیبه ده شام چې کله فتح شو بیت المقدس دا هم وره نو حضرت عمر وی بلال دې علاقه کې دی رهولی خو یا خو جنگ کې شریک دی جهاد کې شریک دی د کافرو وی رهولی نو بیت المقدس ته ودرو وی شابه هغسې بانګ ووایه چې رسول الله مبارک ته به دې بانګ وی نو بیت المقدس کې لومبې بانګ دو وی او چې هلته بانګ ووی نو حضرت عمر او صحابه ورته جاړي وینن ډیره موده پس مونږ ته د رسول الله مبارک د زمانې یاد تازه شو خو بس ته که نه بلاله بس مدینې ته راځه وې نه مدینې ته نه مدینه ډیره خوږه ده د مدینې خاوره ډیره خوشبویه ده مدینه کې مې محبوب پروت دی ډیره خوږه ده خو ما ته خپل محبوب یادېږي چې ما به بانګ وې د هغه مخکې انیشته نو ماله مدینه کې بانګ خوند نه راکوي او بې بانګه به مې پرې نه دی منت یې ورته وکړه نغې نو خوب یې ولیده نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولید نو حضور پاک ورته وایي بلاله دومره بې وفایي بس دی دا ستا وفا ده ما سره دومره بې وفایي چې زه لاړم نو زه دې پرېښوم او زما کلي دې م پرېښوده نو مدینې ته راغلی یو جشن شو په مدینه کې دنیا خلق رالل او ښځې خبر شو ماشومان خبر شو چې نن به بیا د حضور پاک یاد تازه کېږي نن به بیا هغه اذان ویلې کېږي چې کوم به رسول الله مبارک اورېده او د بلال د مبارکو شونډو نه به د توحید او د الله د وحدانیت او د پیغمبر د رسالت اواز بیا وځي نو رالل وی شابه بانګ به وی دې له نیم راغلی ما نه خپل محبوب